अस्सलाम वालेकुम मलगरो په سائفر کیس کې عمران خان اور شاه محمود قریشی باعزت بری جی د عمران خان اور شاه محمود قریشی سزاګان ختم شوي اسلام آباد های کورټ عمران خان اور شاه محمود قریشی په سائفر کیس کې باعزت بری کړی دی جی مکمل فیصله سنو کړی دا پرون په سائفر کیس کې مین اف دی میټ سوک راغله دی مطلب چا پکې زبردست دلایل ورکړي د عمران خان کم وکیل په دې کیس کې د عمران خان د پاره زبردست دلایل ورکړي پاغي باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو بل د پی ټی آی سپورټران دا خبره کوي چې عمران خان اور شاه محمود قریشی با کله رها کیږي ایله به رهایی کله ملاویږي نور په کم کیسز دی پاغي باندې هم ډیټیل سره خبره کو بل عمران خان د ازادي مرګ دوه مقدماتو کې هم بری شوی دی د پی ټی آی مخصوص نشستونو حواله سره هم سپریم کورټ کې سماعت شوی دی چې دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جی ټول نه خو د پی ټی آی حواله سره خبره کو چې تر اوسه پورې پی ټی آی ته دومره غټه خوشخبری نه وراغله دا څومره غټ کیس سائفر کیس ګوره چې زومره غټ کیس چې په دغه کیس کې د عمران خان مخالفینو به دا خبره کوله چې کپتان له د پانسی ورکی عمر قید دي کې جلاوطن دي کې یو خو بل خو مطلب مختلف خبره د عمران خان مخالفینو کوله او په هغه کیس کې عمران خان ته کامیابی ملو شوې ده جی غټه خوشخبری د پی ټی آی سپورټرانو د پاره او د عمران خان د پاره ده ځکه چې سائفر کیس یو ډیر غټ کیس او په دې کیس کې کامیابی ملاویدل عمران خان د پاره ډیر غټه خبره ده چونکه د عمران خان مخالفینو چې څو غوښتل غاړي تاسو سره ما ایکسپلین کړ خو بیا هم سائفر کیس کې خصوصي عدالت تاسو د یاد شي چې د سائفر کیس کې یو ځل چې کومه فیصله سنو شوی و ا خصوصي عدالت سنو کړی و جج ابوالحسنات عمران خان اور شاه محمود قریشی لس کاله قید سزا اورولې وجي نو پرون اسلام آباد های کورټ کې بیا د عمران خان اور شاه محمود قریشی چې کوم درخواستونه ورکړل شو په هغه اپیلونو باندې فیصله اورولې شوې ده جی چې کله جج ابوالحسنات د عمران خان خلاف او د شاه محمود قریشی خلاف فیصله سنو کله لس کاله قید سزا ورکړو د پی ټی آی وکیلانو هغه فیصله چې کوم دا چیلنج کا په هغه باندې خپل اپیلونه جمع کړل چې په هغه اپیلونو پرون اسلام آباد های کورټ کې سماعت شوه دي او په هغه اپیلونو باندې عمران خان او شاه محمود قریشی ته غټ ریلیف ملو شوه دي شاه محمود قریشی او د عمران خان نوم نه سائفر کیس کمپلیټلی ختم شوه دي دواړه به عزت بری شوی دي د کیس مطلب صرف دا نه چې سزاګانې معطل شوه دا کیس بیخي د مونډه ختم شو د عمران خان د نوم نه او د شاه محمود قریشی د نوم نه د سائفر کیس کمپلیټلی ختم شوه دي جی او دا دواړه پکې به عزت بری شوی دي او د کیس ختمېدو حواله سره عمران خان یو ځل بیا رښتونه صابر شو جی چونکه عمران خان ودا خبره کوله چې زما خلاف صادر شوی دی زما حکومت راغورځول شوی دی د چا په وینا باندې راغورځیدل شوی دی نو د سائفر کیس خدمتو نه پس د عمران خان ګټه دا هم راغی چې هغه کوم خبره کړې و هغه چې سویل هغه اختیار ثابت شو جی او دا هم پړم بيزلو شو چې د پاکستان په تاریخ کې مطلب یو دومره غټ کیس کې بغیر د یو ډیل نه بغیر د هیڅ قسم خبرې اترې نه یو غټ سیاسي لیډر ته عدالت نه ریلیف ملو شوی دی او عدالت دا سیاسي لیډر به عزت بری کړی دی بل په دې میچ کې مین اف دی میچ څوک راغلی د عمران خان وکیل سلمان صفدر په دې کیس کې ډېر زبردست دلایل ورکړي دي او خپل دلایلو باندې عمران خان به عزت بری کړی دی جی بل د عمران خان سپورټران دا سوال کوي چې دا کپتان بری هاکی کله ځکه کیس ختم شو سائفر کیس نو په عمران خان باندې صرف سائفر کیس نه دی جی عمران خان دا وخت په عدت نکاح کیس کې گرفتار دی او شاه محمود قریشی د 9 مې واقعیت په اتو مقدمو کې گرفتار دی جی دواړه ځکه نه دی رها شوی شاه محمود قریشی 9 مې 8 مقدماتو کې گرفتار دی عدت نکاح کیس کې خاورمانه کا چې کم دی چونکه په 29 مئی باندې الریډي جج وی چې زبر د فیصله غو محفوظ کړي واغه وی زبر سناوم خو بیا خاورمانه کا چې راغه په جج باندې عدم اعتماد وکړو نو دا کیس بل عدالت له شفت شو او 22 جون باندې په دې کیس په 21 جون باندې په دې کیس باندې سماعت کیږي مطلب د خبرې دا شو چې 21 جون پورې عمران خان په جیل کې دی کپتان به 21 جون پورې پکیټ کې وي او کم چې عمران خان مخالفین دی غواړي دا هم چې کپتان دی په جیل کې زیات ټایم تیر کی بل طرف ته ازادي مارچ دوه مقدماتو کې عمران خان به عزت بری شوی دی ازادي مارچ توڑ پوڑ او دفعه 144 خلاف ورزي کولو باندې په کپتان باندې مقدمه درشي وي دوه مقدمه چې په هغه کې کپتان به عزت بری شوی دی او کپتان سره شاه محمود قریشی مراد سعید او نور هم د پی ټی آی اهم رهنما په دې کیس کې به عزت بری شوی دی تر اوسه پورې کپتان تقریبا 20 نه زیات مقدماتو کې به عزت بری شوی دی د پی ټی آی مخصوص نشستونو حواله سره هم په سپریم کورټ کې د قاضي فیض عیسی په سربراهۍ کې 13 رکنی فل بینچ کوم د سماعت کړی دی او جج چې کوم ریمارکس ورکړي هغه نه لګي داسي چې عمران خان ته په دغه کیس کې هم ریلیف حاصلېدو والده پی ټی آی ته په دغه کیس کې ریلیف حاصلېدو والده کچې پی ټی آی ته خپل مخصوص نشستونه ملو شو نو بیا مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی هغه 2/3 اکثریت سره حکومت نشي جوړولې او کچې هغه 2/3 اکثریت سره حکومت نه جوړي نو بیا د په آئین کې ترمیم هم نشي کولای او نوې بل هم نشي
نشي پاس کولی. اوس که چېرې دوی په آئین کې ترمیم کوي او نوی بل پاس کوي نو دلته دوی چې کوم مخالفین دي کوم چې اپوزیشن دی کمپلیټلی سټرانګ دی هغوی به دغه رنګ فیصلو ته نه پرېږدي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټ سو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.